شم زه رحمان چې ستا د حسن سراپان شم ستا لارو یاد جهان زما ثنا کا ماشاءالله جناب قاری صاحب محترم کے استاد ذات کی قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کو الہ العالمین دی نبی کا آواز اخلاص ملک مزید برکات حاصل معزز سامعین حضرات با خبره د نسبت کوله چې د کم یو څیز یا د کم یو چا نسبت د امام الانبیاء سره پیدا شي نو که هغه ځای وي که هغه انسان وي او که هغه یو څیز وي د هغې عزت چې دی هغه ډېر زیات شي د هغې عظمت زیات شي چې د هغې نه مونږ نسبت د خاورې او د ځای چې د هغې امام الانبیاء سره تعلق او نسبت پیدا شوی او د اله العالمین ورته څومره عظمت ورکړی اوس تعلق چې د امام الانبیاء سره د یو شخص پیدا شي هغه شخص ته اله العالمین څومره عظمت ورکوي عزیزانو دا کمال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی که د یو شخص نسبت د محبوب سره پیدا کیږي هغه شخص چې ډېر د عزت والا جوړیږي که د یو چا سره پیدا کیږي هغه شخص ډېر د عظمت والا جوړیږي دا ټول کمال مې د امام الانبیاء دی عزیزانو موږ تاسو که د تصوف کتابونه وګورو موږ تاسو ته به پته ولګېږي چې د صحابه کرامو کې دا کوم یو کمال و چې دې مبارکو خپله دنیا هر څه پرېښودي او هر څه چې دی دا په امام الانبیاء باندې چې دی قربان کړو د هغې وجه دا وه امام رباني مجدد الفساني رحمت الله تعالی علیه په مکتوبات شریف کې هغه مبارک انوارات د عالم امر هغه ذکر کوي چې یو انسان د عالم امر نه انوارات حاصلوي مبارک تقسیم د نقشبندي د اسبابو او د لطایفو کوي وایي د انسان په سینه کې اله العالمین 5 یونټې لګولي دي چې کوم خلکو بیعت کړی دی هغوی به په دې خبره باندې ډېر ښه پوهېږي د نقشبندي مشایخ پیران صاحبان چې کله اول ذکر ورکوي د امام رباني مجدد الفساني رحمت الله تعالی علیه خو تاسو ټول نوم اورېدلی دی د سکول په کتابونو کې چا چې ام اسلامیات کړی وي بي اے کړی وي هغه ته به هم پته وي د اکبر باچا په وخت کې ډېر یو لوی عظیم صوفي عالم تېر شوی دی مجدد دی د مبارک فرمایي اله العالمین 5 یونټې د انسان په دې سینه کې لګولي دي چې یو ته قلب ویلی کېږي لطیف قلب بل ته روح ویلی کېږي بل ته سر بل ته خفي بل ته اخفا وایي دا 5 یونټې د دې انوارات د دې فیوزات دا به انسان ته هله ملاویږي چې دی د یو شیخ کامل د پیر کامل سره بیعت وکړي د هغه سره کښېني او دی د خپل مرشد نګاه ورته حاصله شي د خپل مرشد په نګاه باندې به چې د دې اصول اصل چې دی هغه د عرش نه پورته دي اول نمبر د عرش نه پورته چې دی هغه د قلب دایره ده دویم نمبر د روح ده دریم نمبر د سر ده څلورم نمبر چې دی د خفي ده او د هغې نه بله مرتبه چې دی هغه د اخفا ده وایي کله چې د شیخ کامل نظر په ده باندې وشي او دې ذکر اذکار شروع کړي نو قلب چې دی هغه خپل اصل سره ملو شي اصل هلته دی نقل یې ستا په سینه کې دی کله چې د روح هغه کنیکشن د اصل سره ولګېږي نقل یې ستا په سینه کې پروت دی هلته دی دلته دی په منځ کې به تار جوړی تار به څنګه جوړېږي دا به د یو پیر کامل په نظر باندې جوړېږي مبارک فرمایي چې کله انسان دغه 15 واړه یونټې بله ولګېږي د دې تارونه برابر شي هغه فیوزات انوارات د انسان سینې ته را روان شي او انسان
عبادت شروع کی ذکر اذکار شروع کی وای دغه انسان دغه نفس چې دی دا د نفس اماره نه چې دی نفس اماره نه وځي دغه انسان په عبادتو سره کوم عالم ناسود دنیا کې دی اوسېږي د تعلقات ورو د دنیا سره ختميږي د دروغ چې دی هغه ترقی کوي او دې چې دی عالم ملکوت ته ورسیږي هلته د فرشتو سره یو ځای شي فرشتي څه عمل کوي فرشتي خو دنیاوي کارونه نه کوي فرشتي زنا نه کوي فرشتي دروغ نه وایي فرشتي چې دی غلا نه کوي فرشتي غیبت نه کوي فرشتي چغلي نه خوري دې هلته د فرشتو سره په مقام شي د فرشتو کارونه شروع دنیا سره کار نیوسی وی صرف هغه کار کې په کوم کار باندې چې الله رب العالمین راضي کی فرشتي د الله پاک نافرمانی نه کوي د انسان د الله پاک د نافرمانی نه ځان ساتي او مبارک فرمایي چې کلوی کمال بدل شیخ کامل چې شیخ کامل نیوی د مراتب ته حاصل دي او مراشد صحابه کرام ته وګورو اے امام الانبیاء سره به چې څنګه بیعت کو ایمان به راو امام الانبیاء داسې نظرو چې یو نظر به ورته کو 15 یونټ به چې برابر شي او صحابي مبارک په اوسېدو دنیا کې ضرور به نه وایي مبارک په دنیا کې اوسېدو غلا به نه کوله چغلي به نه خوړله هر کار هر قول او فعل به صرف او صرف د الله العالمین رضا ګرځېدل وجه سو وجه دعوتی عالم ناسوس سره تعلق ختم شو عالم ملکوت سره روح بیعان تا گرزیدلو عمل بے دا حقیق کولو وجه سوا صحابه کرامو زندگیوں کو رئی کر وجه سوا ہم انسانان وجه داو چی امام الانبیاء پا نظر باندے آغا مقامات دے ولطول پا یو نظر باندے دیکل بیا با غسیدل پا دنیا کے خکارون بے دا فرشتو کول الہ العالمین دے زمون وستاسو تعلق دا مشایخ و سر پیدا کی لکه مشایخ په پلاس باندې بیعت کول دا ډېره لویه خبره ده چې چا بیعت نوي کړی زر ځان ور رسول زه یو اسانه خبره کوم دا مشایخ لا اولین کرام تاسو کوم وایي شپه ورځ خپلو سالکانو خپلو مریدینو ته دعاګانې کوي که نه کوي زه یو ناچیز زه چې کله لمونځ وکړم په لمونځ کې دعا ولاساتذنا ولمشایخنا ولتلاميذنا یا الله زما استادانو بخي یا الله زما مشایخ زما پیرانو بخي یا الله زما شاګردانو بخي نه چې زه ځان شاګردان په دعا کې اعظم هغه مشایخ بلوي یا الله زما د مریدانو بخي زما د بچیو بخي زما د روحاني بچیو بخي زموږ تاسو په ورځ کې څو کارته راته کاملین علما دي کاملین دي اولیاء دي موږ تاسو ته دعاګانې کوي او کنه کوي چې چا بیعت نیوي کړی نو بیعت وکړي چې کړي دي د شیخ کامل بیعت یې کړی دی د هغې صحبت چې دی ځان باندې لازمي وساتئ معذر سامعینو حضراتو یو ناز شریف دپاره دعوت ورکوم جناب محمد اقبال صاحب ته چې هغې راشي بارګاه